بسم الله الرحمن الرحيم. من أسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. د پیغمبر پاک احادیث دي، د نبی علیہ السلام خبری دي. د خبرو د پیغمبر سره مینا دا زمونږ د پیغمبر سره د مینې او د محبت دلیل دی، او ارچا ته رسول پکار دی چې زمونږ د پیغمبر پاک دا خوږی خبرې چې د ګبین نه او د قندو نه زیاتې خوږی دي او ډېرې د خیر دي، نو زمونږ د نبی خبرې خلکو ته رسول پکاري، شیر کول پکاري. د حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي، د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ته چې من اسلم فی تمر فلیسلم فی کیل معلوم. هغه څوک چې هغه مخکې سودا کوي د کجورو، کجورې لا وروستو را رسي او دی وس سودا کوي اخلي، یا جوار یا غنم وروستو را رسي دی وس اخلي، نو دله پکار دی یو څو خبرې. یو دا فلیسلم دی ته بیع سلم وی په کتابونو کې، دا مخکې پیسې ورکولو، خبره کولو او وروسته به درته غنم جوار یا غله میلاویږي یا کجورې. نو دې کې یو څو شرط دی، فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم. پیمانه به معلوموي، وزن به معلومي او نیټه به معلوموي چې کله به دا په کم ارواز باندې په کم تاریخ باندې به دا راکې. دا خبره به بالکل غلطه وي چې ته یو سړي ته ووایې چې مالا مثال 60 منه غنم به راکې، چې کله غنم رو رسي او قیمت وس واخله او هغه وایي چې نه وس نه علمه، چې هغه وخت کې د غنمو کم اوچت قیمتي، لکه 100 غنم په 1200 والی، 100 کې په 1400 والی او 100 کې په 2000 اخلي مثال، نو مالا به هغه اوچت قیمت راکې. دا خبره نه ټیک، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې ګوره دا یو څو خبرې معلومول پکار دي، چې وزن به معلومي، پیمانه به معلومي، نیټه به معلومي، نو قیمت هم دا ده چې دی کې د مخکې نه معلوم شي، نو دا به ښایي. یا یو خبره معلومي چې بایی د پلانی منډی کې به تپوس وکړو چې هغه غنم په 100 اخلي یا په 100 خرڅوي، کجورې په 100 اخلي یا مثال خرڅوي. دا خبره به پاکه پکاري چې وروسته پکې بیا خفقان او جګړه ناراضي. نبی علیہ السلام چې د مکې نه مدینې ته راغی، نو خلکو به مخکې سودا کوله، قیمت به د مخکې نه ورکه پیسې، وروسته پکې جګړه راله، کله به وی نیټه داسې ده، کله به وی وزن داسې دی. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې مخکې پاکه خبره پکاري. بل حدیث ته د نبی علیہ السلام او دا د بخاری شریف روایت ته، دا مخکې چې کم تیر شو دغم د بخاری شریف روایت او دام د بخاری شریف ته. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی، من اشار الی اخیه بحدیدة، چا چې خپل ورور مسلمان ته په وسله باندې، په وسپنه باندې اشاره وکړه، چړکۍ ورته نیغه کړه، تماچۍ ورته داسې نیغه کړه، یا توره او نیزه باندې داسې ونې نیغه کړه، ورته بوسه کړه، فإن الملائکة تلعنه، نو بېشکه ملایکو په دې سړي باندې لعنت وایي، چې کوم ملایک د سره هغه په لعنت وایي. دا کار غلط دی. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، اگر چې د پلار د مور زوی دی، مطلب دا چې دا خطره پکې نشته چې دی په ډس کوي یا دی په چاړه گزار ور کوي، د خپل مور زوی دی، د خپل پلار زوی دی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ملائک په لعنت وی، دا کار نه دی پکارو. وګوره وته نن خلک په تماچو یو بل ته نیغي رانیغي، ټوپک یو بل ته نیغي رانیغي، که اگر چې لوډ نه دی تش دی مثالو، خدا کار غلط دی. د الله پیغمبر چې سویلی دی په دې کې خیر دی، په دې دباونو باندې بلا خلک مړه نشو. خیال دی چې دا تماچه تشه ده او دا سړی ارومه او منځ کې هغه ډزو شي، سړی مړ شي. نو د نبی علیہ السلام په خبرو کې خیر دی. دا بله خبره هم د مسلم شریف روایت ته ګوره،
من اشترى طعاما هغه څوک چې خوراک واغسته غلی واغسته یا کجوري واغستې فلا یبعه نو خرڅی به نه څه غلی واغسته څه سامان واغسته نو دی به نه خرڅی حتی یکتاله تر دې پورې چې دی هغه څیز پیمانه کې ویتلی ځان ته خپله قبضه کې والي زمونږ خلک داسې چل ډېر کوي څیز به واخلي لیدلی نه دی قبضه کړی نه دی تللی ځان ته نه دی او په هوا کې بیا خرڅوي نو دا خبره غلطه ده د الله د پیغمبر په خبره کې خیر دی کیدای شي ته ول هغه څیز ورکوې تا تللی نه دی او هغه کمی تا قبضه کړی نه دی کیدای شي اتا سره دوکه شوي دا څیز هلته ډویي نه دغه شانتې کیدای شي څیز اغستی شوی دی خو ستا د اغستو نه پس څه افت پرې راغلی دی څه مصیبت پرې راغلی دی اوس نشته هلته نو نبی علیه السلام ځکه وایي چې قبضه کې واخلي ویتلې یو وخت کې داسې چلو مروان د مسلمانانو خلیفه و نو هغه مروان چې و هغه به چې فوجیانو له تنخواه ورکوله نو چیټۍ به یې وله ورکړه سپایانو له چې لکه مثال 10 منه غنم د 10 منو غنمو کاغذ به مثال نو یو سړی به راغی هغه کاغذ به ورسره و نو هغه کاغذ به په چا باندې مثال د 10 منو په غنمو په قیمت باندې ورخرڅ کو ورته به یې وایي دا 10 منه غنم به بیا ځان له راوړي دا زما تنخواه ده او ماله پیسې راکه نو کاغذ به یې وله ورکه او پیسې به یې واغستې د مروان په وخت کې دا چلو مشر صحابي ابو هريره رضی الله تعالی عنه موجودو هغه مروان ته وی دا کار دی د الله د پیغمبر د حدیث خلاف دی که خلیفه او که باچاو خو حق ورته ویل پکارو د الله د پیغمبر د خبرې نه خو لوی نه و که نه نو ورته یې ووایي چې باچا صاحب دا کار او باچا هم داسې و چې خبره یې واورېده نو بس بیا به یې دا کار نه کو بیا به یې ووایي چې بهی ګورې دا چیټۍ به خرڅوی نه دا چیټۍ به چاله ورکوی نه تاسو لاول چې چیټ ته ته میلاو دی نو غنم خو په قبضه کې کړي نه دي چې کور ته هغه غله راوړې نو ویتلې نو چې پوره نو بیا یې خرڅوه دا ډېرې خبرې دي خلک په هغې کې هغه چیټونه میټونه خرڅوي را خرڅوي دا حدیث د الله د پیغمبر دی صحیح روایت بل حدیث دی ورپسې دا د بخاری او د مسلم شریف دواړو حدیث دی کره حدیث د محمد رسول الله خبرې ټولې کره دي او ټولې د قدر دي عبدالله ابن مسعود صاحب روایت ته چې نبی علیہ السلام وفرمایل من اشترى محفلتن هغه څوک چې داسې څاروی یې واغسته چې هغې له غلام ډکه کړې وه غوا یې واغسته په میله کې بیزه یې واغسته میخه یې واغسته او غلام دې ډېره ډکه وه نو فردها وروستو پته ولګېده چې بهي مالک خو یې دا دړی پې یې وکړه په واښه او وروستو اوس هغې غوا دړی پې نه کوله 2 سیرې کوله یا سیرې کوله نو وی دې دا غوا دا څاروی هغه چې د چا نه اخیستی دی هغه ته واپس کي خو د واپس کولو سره به یو کار کوي فردها نو فلیردو معها صاعا چې دا څاروی واپس کوي نو دې سره به یو دړی غلم ورکي ولا صاع وی په چټاکۍ د پاسه 3 سیره ته چټاکۍ د پاسه پاخه 3 سیره دا صاع دی نو دا به ورسره ورکي یا کجوري دوره یا غنم دوره دا به وله ورکي او هغه څاروی به هغه له واپس کي ورته به ووایي چې یاره دا د 3 امامانو خبره ده د امام احمد ابن حنبل د امام شافعي او د امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه صاحب پکې دا وایي چې یاره که چېرې ورته ووایي چې دا پیسې تا اغستې وې تا وې دړی پی به کوي اوس 2 سیره پی کوي نو بایی که چېرې ته پیسې قیمت کمی څاروی مطلب دا دی چې نیم پی کوي چې تا کم یادول نو قیمت راته دوره را کم کا نو که په قیمت باندې رضا کیږي په کمولو باندې نو ټیک ته وي وګوره ورته دا د دین پاکې او صفا خبرې دي زمونږ څاروو والا د دین نه نه دي خبر زمیندار نه دي خبر او خاوندان نه دي خبر د ښځو د حقونو او د دین نه ځکه خو معاشره کې بګاړ دی دا بل حدیث دی د مسلم شریف روایت دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی
من اطاعنی فقد اطاع الله چا چې زما خبره ومنله نو یقینا د الله خبره ومنلې ده زما منل د الله منل دی نبی علیہ السلام وی ومن عصوانی فقد عصوا الله چا چې زما خلاف وکړو یقینا د خلاف د الله پاک کړی دی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی چا چې زما د امیر زما د حاکم مطلب د مسلمانانو د خلیفہ او د باچا منلې ده نو یقینا د زما خبره ومنله ومن عصوا امیری چا چې زما د امیر او د خلیفہ خلاف وکړو فقد عصوانی یقینا زما خلاف وکړو د امیر او د مسلمانانو د خلیفہ به منی خو دا اوس خو خلیفہ نه دی اوس خو د مسلمانانو مشران داسې دي چې مونږ د داسې نشته غله دي بېلمازه دي روجې خوري غلاګران دي د قوم په مال کې خیانت کوي نو بعد خلک دې امیرانو دې بادشاهانو لا یا د دې د معنی چې کوم امیري هغه وي د امیر ما او زما منل په تاسو واجب دي وی تا باندې واجب دي خو ته پیغمبر نه پیغمبر علیہ السلام به په هره خبره کې د هغه کې خطا نه وه او ستا هغې کې به ګورو چې کومه خبره د الله او د رسول خبرې سره برابر وه نو په هغې کې به ستا په لار ځو او که کومه خبرې د الله او د رسول نه کږه وه نو عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی ناغه نه وي چې کده کوک شم نو څنګه چل بی نو بانډه چې توره نیغه کړه چې په دې توره باندې نیغو بل هغه صحابي چې راغی وی دا امیر ما او دی ما خبره نه ده منلې زه د دې مشر ما هغه خلکو ته وی تاسو ولې د امیر نه منله هغې وی د مونږ ته وی چې خشاک راوړی مونږ راوړو د مونږ ته وی چې اور بل کې مونږ بل کو چې اور بل شو نو د مونږ ته وی چې د اور ته ودانګې د مونږ ورته وی چې دا کار نه کوو نو دی وی تاسو زما خبره نه ده منلې د امیر پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې خوم کړي چې اور ته هم دانګلی نه دي دا خودکشي وه یا به ټول عمر اور کې وی مطلب دا دی د امیر د دې د معنی د باچا د مور پلار نه څوک لویشته او قرآن سوی وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که مور پلار د شرک خبره کوي نو د دواړو به بیا نه مني نو د امیر د دې د معنی د هغه جایز او حق خبره به سر او سترګو مني او ناروا خبره به نه مني کاغه د یو جماعت امیر صاحب دی کاغه د تبلیغ امیر صاحب دی کاغه د یو پارټۍ امیر صاحب دی که د اسلامي جماعت امیر صاحب دی نو د امیر قدر شته خو الهغې چې امیر د هغې امیر په لار باندې رواني چې کوم امیر د امیرانو چې محمد رسول الله دی او کنه امیر په خپله غلط دی نو په غلطه کې خو ضروره امیر پسې نشم تلی الله دې زما او ستاسو نه رضا شي او تاسو مونږ دې الله دا جنت کې یو ځای کي الله دې مونږ جنت کې یو ځای کي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین